أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا صدق الله العظيم. الله جل جلاله و اما نواله پدغدی شے او کفر او په شرک باندې رات کئی رب العالمین جل جلاله و اما نواله د خدایونه بتلول دی پرا پدغدی شے مثال بیانې ادغ شدی پرا چې کله مثال بیان شي نو خبره واضحه ډیره شي. رب العالمین جل جلاله و اما نواله عالم انسانیت ته دعوت ورکړي چې یا ایها الناس او خلقا ضربا مثل فاستمعوا له. تو سے دې پر یو مثال بیانېږي نو دا بیا مثال تو سور وایي او دغه ته غوږ ونیسئ. اول دا یا ایها الناس چې دا دغه شي د پره ده چې د کیمه خبره رب کریم جل جلاله و اما نواله په دغه شکی نو دا اهم خبره ده. دما فاستمعوا د پره د تاکید رب العالمین بیانوي یعنی دغه خبره تاسو غوښتل او سوچ وکړه. رب العالمین فرمای مثال دا بیانوي الله رب العالمین فرمائی چې هغه خلق چې د رب العالمین نه ما سوا د نر خدایانو عبادت سے کوي بتونه وغیرہ الله پاک فرمائی چې دغه حیثیت دغه ده چې دای دی خدایان چې دی یو مچ قدر نشي پیدا کوي یو مچ یعنی دمره حقیر شي دمره معمولی وړي کا شي چې دا داغه په پیدا کول قدر نه دی. رب العالمین فرمایي چې پیدا کول خو غته خبره ده. ولوی تمغو رب العالمین فرمایي چې کدی ټوله دنیا او د ټول عبادت معبودون دې خدایونه او دې عبادت کوي کیا کده ټول جمع شیا بیا پدا قدر نه دی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا. دغه کفار عادت داسو خاص کروي چې کله دی د میله ورځ وا د خوشي ورځ وا و دی کله میله او بازار تتلل بیا اول تولینه تیار کړل لکه میرو ته سپېټ شه خلق ریجه پخې کې به پکېره باندې ګرځي. دغه خلک رواج داسو چې تولینه وي تیار کړل هر سړی د خپل وس مطابق به وړل په خپل بتخانه شي وکشه ډول د بتونه مخه تا وای دی دا یقینو دا کې دا و چې په دا باندې به برکت او رحمتینه نازلېږي چې کله می دې میلینا او پاسې به چې دی میلینا او پاسل به ټول په یوه باندې پښنه تل به ودا خړل. رب العالمین فرمایي چې دغه سامان چې کله دغه بوتونه تکشیر دوشي به په دغه شی باندې چې کله مچون دڼېږي به د بوتون په دا کډیرانه دي چې مچون دنه وشړي چې یو خدای مچ نشي شړای خپل د خرو کول شای چې دا اغه نشي محفوظ کولا نو دا وې تو سکر ساز شي دې ته څه چاره وکي ته نو کی مشکل دی شوکا ته ته کیمه फायदा ته ورسې د کیم ضرر او د کیم تکلیف نه ته خلاص کی نه دغه خدایونه حیثیت دغه ده اخ وجه دا و چې دی خدایونه خو دی په خپل جوړوي نه خو په خپل په جوړول شي بل ته محتاج دي نو بل څه وسره رب العالمین فرمای دا فطالب المطلوب
عبادت کوین کا کم دی را و چې د چا عبادت شو دا هغه هم کم دی را عابد او معبود دواړه کم دی رب کریم فرمای ما قدر الله حق قدره دغه خلق دی رب العالمین اصلي قدرونه پیژندو چې رب العالمین جل جلاله و اما نواله دا هغه ذات ته چې ان الله لقوی رب العالمین ډېر زورور ذات ته که کله د خوښ شي نو دمر لوی اسمان بغیر د مټې نه دروي شي که کله د خوښ شي نو د دمر مزکه پیدا کوي شي د تغرینا او د مخلوقات الله پاک پیدا کوي شي بیا رب العالمین په دې مختم ځکه د انسانونو خپل خلیفګون پیدا کړی دي او که کله دا سرکشي اختیار کړي نو رب العالمین فرمایي چې کدا دمه عبادت نه کوي نو د دلره کنه پیدا کو که هزار فناشي په یو دم کې نو پیدا کړي په یو دم کې هزاران هیڅ فکر یې نشته عزیز او دراور دیتا ذات چې څو وخت د تکات ولا خدا خو چې کیم زکات یې څنګه خپل تکات استعمالوي نو هغه خپل تکات استعمالوي شي او سیکتر کول ولنستا الله یصطفی من الملائکه رسلا رب العالمین جل جلاله و اما نواله په دغه شی اې دی یو بل اعتراض جواب کوي ادا دا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې اې د پلور چې هغه د دې پیدایش نمخ شو وفات تقریبا د پلور د وفات نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ میاشتې بعد پیدا شو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو شپږ کول عمر ته ورسید به د میرا وفات شله نو یتیم او یسیر او نو سی وینا غریب مسکین سړایو فیصلوشت کول بعد رب العالمین د پیغمبري د پرېده انتخاب فرمایي ندی وداوی چې په مقام اعظم او د طائف په داسې د لوی شهرینه چې دی خدا شه دمر لوی خلک چې دی د پیغمبري د پر الله پاک نه چڼ کول دا غریب دا یتیم او مسکین چڼ رب العالمین فرمای چې د خپل پیغام رسول دی پره د ملائکه نه یا د بنی ادم نه چې کیم د مو خواشي نو هغه د چڼ کوو لکه په ملائکه شه رب العالمین جبرائیل امین خوش کړه په انسانانو چې رب العالمین چې کیمه د خواشین رب العالمین هغه ته پیغمبري ورکړي ګوري د پیغمبري چې د کسبي شي نه ده چې ته مهنت وکې مزدورا وکې تعلیم وکې ډېرې ډیګري حاصله کې به ته پیغمبري ملاوي نه دا وهابي شي دا چې رب العالمین چاته خواشین هغه ته ورکړي رب کریم فرمای ان الله سمیع بصیر رب العالمین هغه ذات ته چې د یارویدین کادا ولیدین کادا د هر انسان پټ نه پټ رغه د پسپتای چې دا دغه الله پاک پوري بلکې رب العالمین د انسان په دړه شدنه نه چې کی مرضینه دی پاغه بندا خبر ده وشمر تیارنه تیار د تنهایی نه تنهایی وی رب العالمین بصیر حمد لیدین کا حمد دا معنا چې رب العالمین چې کله چاته پیغمبري ورکړي نه پیغمبري قبل دغاوی بل څه کوي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم رب العالمین فرمایي چې خلق نه مخشه او خلق نه ورسته د انسان مخشینای حالاته او ورستینای حالاته ګوري هر بنی ادم چې دا غته دغه پتنسته لکه میرو ته ستدا پتنسته چې سبا میرو څه کوي په میرو څه سترېږي میرو څه حالاتي رب العالمین فرمایي چې بنی ادم ته نه مخشه ورسته په ټوله حالات باندې د خبري وإلى الله ترجع الأمور ورب العالمین فرمایي چې شمر امرین دی د ټول عمر روجي چې دو د رب العالمین جل جلاله و اما نواله طرف ته یا ایها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون په دغه آیت کریمه کې د سجدې ذکر ده
د دې وجه نه د علما په داسې اختلاف ته چې آیا په دغه آیت کریمه باندې سجده واجبېږي او که نه امیر ورته سه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه وغیره دنا ائمه کرام فرمای چې په دغه آیت کریمه کې سجده نه د واجب ویل نه د واجب دلیل دا ده چې دغه شی دغه سجده سره د رکوع ذکر شو ده نو که سجده واجب کله په چارو چې رکوع واجب وکنه به دې د رکوع کوله خدا معنا چې د رکوع ذکر شو ده نو دغه معنا دا ده چې دا رب العالمین د موضوع له سجده ذکر کوي تلاوت له سجده نه ده لکه رب العالمین جل جلاله و اما نواله د حضرت مریم په واقعه سے ذکر کړي واسجدي وركعي مع الراكعين اے حضرت مریم تو سجدہ کوا او رکوع کوا سره د رکوع کوونکی نو په ایک آیت کریمه باندې د ټول امامانو متفق سجدہ نه د واجب نو دا غرنګ په دغه آیت کریمه باندې امام مالک و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه سجدہ نه د واجب امام شفیعی رحمت الله علیه و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې په دغه آیت کریمه باندې سجدا واجب ده و دغه خلق دلیل یو حدیث ته پیغمبر ده جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک سے فرمایي چې د سورۃ الحج فضیلت په نره سورته باندې دادا چې په دغه سورات کې دوه سجدې دي دا امام شفیعی او د امام احمد ابن حنبل دلیل ده خو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دغه دلیل چې دا دغه حدیث دا کمزوره حدیث ده په هر حال د فقها بحث ده پیغله شي تفصیلی ده دغه شي ته کې ګوري په د سوته پیراشه غالبا په لیکلي قران کریم شاه په لیکلي دي چې السجده عند الشافعي دا سجده چې د امام شفیعی سره په مذهب د میرو ته په مذهب باندې په دغه آیت کریمه باندې سجده نه ده واجب رب العالمین مومنون ته فرمایي چې او مومنون تاسو رکوع کوي او سجده کوي او عبدوا ربکم او د خپل رب عبادت کوي وافعلوا الخير ورب العالمین فرمایي چې تاسو عمل کوي د خیر ول لعلکم تفلحون کدای شي چې به تاسو کامیاب شئ چې رکوع کوي سجده کوي د خپل رب عبادت کوي په د خپل رب شي عبادت کول ته اشاره ده خبره ته چې دا نوم د ریاض پرانی د کلاو د پلنۍ خلش ته الله د پرای وته د خیر عمل کوي نو رب العالمین فرمایي چې به ته کامیابی الله پاک ته دا کامیابی مې ته ستانه نصیب وجاهدوا فی الله حق جهاده او رب العالمین فرمایي چې ته جهاد کوي په حق جهاد سره دغه جهاد د مراد کوم جهاد مراد ده زنه مفسرین حضرات خدا فرمیلی چې دغه جهاد نه مراد مطلق جهاد د تدبیر او جهاد دی او عام علما فرمایي چې دغه جهاد نه مراد خاص دا جهاد مراد نه ده بلکې دا جهاد په معنا د جهاد د کوشش کول ته ویل هغه چې جهاد ادا او په هغه شعر کې سم عبادت اهم ده یو حدیث سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته یو ځل صحابه کرام د جهاد د وفات سره غل او صحابه کرام ډیر سخت جهاد وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د توسه در تک دا مبارک وي ورجعنا من جهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر میز د وړي کې جهاد نه روغلی غړ جهاد دی وړي کې جهاد نه روغلی غړ جهاد نو د دې علماء فرمایي چې غړ جهاد څه معنا غړ جهاد دا معنا چې د خپل نفس سره جهاد کول په دې کې دای شی وا وجدا هم وي چې ګوره د دشمن سره جهاد چې دا خو یو وخت وي خو د خپل نفس سره جهاد چې دا د ټول عمر دا و همیشه دا او 24 غنټه دا د ورې دا د شپې یاد خپل نفس سره جهاد کول او د رب العالمین په عبادت باندې خپل ځون ټینګول چې ته په هغه باندې همیشه مضبوط ویلوړ وې نو همیشه در دل په دغه عبادت باندې دغه ډېر